نن سبا چې د فلسطین او اسرائیل کم جنگ روان دی نو د هغې په باره کې زیاتکر کسان چې دي پوسټونه کوي، هغه په یوټیوب هم کوي، په فیسبوک هم کوي او دغه شان په ټیک ټاک هم کوي، په قسمه قسم ځایونو باندې چې دی هغه پوسټونه کوي. نو اکثر د دې د ویډیو چې کومه دي ورکړي یا کوم پوسټ کړي اکثر هغه ډیلیټ شي. نو چې ډیلیټ شي به دې باندې پابندي ولګي. دا پابندي په ولګي د لایک کمنټس دا چې دی دا نشي کولی، نه پوسټ چې دی هغه شیر کولی شي. د ځینې کسانو هغه اکاونټ چې دی دا ورسره بیخي ختم شي. نو دا د سره وجې نه ختمېږي. دا د دې د وجې نه ختمېږي چې کله تاسو د فلسطین مرګرتیا وکړئ نو د دې د وجې نه ستاسو هغه پوسټ چې دی دا ډیلیټ کیږي. ځینې کسان چې دی د هغه ځای نه ویډیوګان نه لري او هغه ډایرکټ چې دی خپل پروفایل ته ورخیږي. اکثر یا دې ته په میسنجر راغلی یا په واتس اپ راغلی نو دی هغه ویډیو راوالي او هغه خپل پروفایل ته ورخیږي. نو دا قسم ویډیوګان چې دی د خپل پروفایل ته مور خجوي د دې د لاسه ستاسو پروفایل چې دی دا به ډیلیټ کیږي. بل لا چې ستاسو دغه ویډیو چې دا چاته نه خولای کیږي. لکه تاسو هغه سپورټ کوئ خو کله چې تاسو هغه ویډیو ورخیږي په هغه کې تاسو کوم خبرې کړي نو تاسو خبرې چې دي هغه خلکو ته نه خولای کیږي. خو ډایرکټ تاسو هغه پوسټ چې دی هغه ډیلیټ شي. هغه تاسو فیسبوک پیج که تاسو یوټیوب چینل دغه شان که تاسو د خپل پروفایل نه ورخیږي یا ټیک ټاک اکاونټ ورخیږي تاسو هغه اکاونټ چې دی وړم د دې سره ختمېدای شي. ځینې کسان ته په وارننګ راغلی نو دا وارننګ چې دی دا هم د دغه د وجې نه راځي. ځکه که تاسو وګورئ فیسبوک یوټیوب دار سره چې دی دا د امریکې نه کنټرول کیږي. چې کنټرول کیږي نو امریکا چې دا هغه د اسرائیل مرګرتیا کوي نو دا قسمه پوسټ څوک ورکوي نو ډایرکټ هغه پوسټ چې دی هغه دی ختمي. نو کله چې دغه پوسټ ختم شي نو په تاسو سره پابندي هم لګي. که تاسو بار بار دغه شانتي پوسټونه شیر کوئ نو د دې سره تاسو پروفایل چې دی دا هم ختمېدای شي. که کم کسان خپل فیسبوک پیج له دغه قسمه ویډیوګان ورکوي که تصویران به دې کې تاسو نه ښایي او ویډیو په کوم نه ښایي دغه ځای خو که تاسو په خبرو کې داسې خبرې وکړئ نو ستاسو هغه ویډیو چې دا ډیلیټ کیږي. نو ځینې کسان به چې موږ خو ویډیوګان او پوسټونه چې دي دا نه ورکوو. نو که تاسو پوسټونه او ویډیوګان دا نه ورکوئ او لاندې په کمنټس کوم تاسو دې څه خبره ولیکله یا یو تصویر ویډیو په کمنټس کوم شیر کړل نو د دغه د وجې نه چې دی هم ستاسو په پروفایل باندې چې دی وارننګ هم راتلی شي او په تاسو پابندي چې دا هم لګېدی شي. نو ځینې کسان وایي موږ ته دا قسمه مسله راځي نو دا مسلې چې دي دا د دې د وجې نه راځي چې تاسو دا قسمه پوسټونه چې دي دا شیر کوئ. بل لا کوم پوسټ تاسو ته په میسنجر یا په واتس اپ باندې راشي نو هغه پوسټ چې دی هغه په فیسبوک باندې مه شیر کوئ. هغه ویډیو تاسو ته راشي که تصویر راشي که لیکلي راشي خو دغه تاسو ډایرکټ چې دی دا په خپل پروفایل په خپل فیسبوک پیج باندې په دې باندې مه شیر کوئ. که به دې تاسو شیر کړل نو تاسو په اکاونټ باندې چې دی وارننګ به راځي. بل لا که تاسو سپورټ کوئ نو سپورټ کولی شئ خو سپا خبرې چې دي هغه په ویډیو کې تاسو نشئ کولی ځکه دا هر سره د هغو په کنټرول کې دي. نو که تاسو څه خبرې وکړئ نو ستاسو ویډیو هم ډیلیټ شي. بل لا چې ستاسو هغه ویډیو چې دا چاته نه ښولی کېږي. ځینې کسان به چې نیوز والا خو دا خبرې کوي نو د نیوز والا غټ غټې چینلې دي. بل لا چې د هغو تاسو ته پته نه لګي په هغو داسې مکمل پابندي نشي لګولی. خالو د هغو هغه ډالر چې دی هغه زیړ کړي لکه کمې روپۍ چې هغو ګټي د هغو هغه ډالر خالي زیړ شي باقي هغه ویډیو چې هم د هغو چلیږي خو خالد دي د هغې ویډیو نه چې دی آمدن نشي کولی. او کم چې دا واړه کسان دي لکه په زرونو کې فالوور یا سبسکرایبر نو په دې باندې چې دا پابندي هم لګي او د دې اکاونټ چې دی دا ختمېدی هم شي. نو کوشش وکړئ چې دا قسم پوسټونه چې دي دا تاسو نه شیر کوئ. بل لا کوم ویډیو تاسو رالی نو هغه ګورئ چې په هغې کې نه څوک زخمي پکې داسې نه نو هغه هم تاسو شیر کولی شئ. په هغې باندې څه پابندي نشته خو بل لا چې په ټایټل کې به هم څه داسې دغه نه لیکئ خلاف یا په ډسکرپشن کې تاسو ولیکل یا په ټیکس کې ولیکل نو د دې د وجې نه چې دی هم به په تاسو پابندي چې دا به لګي.